سو ته خو ما ویلو چې تر شی ویډیو کې زه به قاسم جان سره ملاویږم د خشته ناشته سهار وختي دی او دینه بعد به وځو بهر دغه دی د قاسم جان کونه لږ مخکې لاړ شي لیفټ دی دا لیفټ ډېر انتهایي بره دی خو دا یو ښار ته چې ځې لکه مثلا دې لیفټ کې به ځې 24 غنټې سرویس دی او ډېر زه ته چې ډېر ټکنالوژي طریقې سره دا ډېر جوړ کړی دی ډېر اوچت لیفټ دی یاره سمه برج خلیفه ده او دینه بعد به مونږ راشو دلته اوس کوم چې هم خلک دی هغه هم دې کې سفر کوي بس خپل چې چا کارونه وي کوم چې بره دې ښار ته راتلل غواړي دا دی د دې ځای ښار په کوټه غوندې او دغه دی د لرګو پوله او بیخي د نختر نه جوړ شوی دی او زما په خیال ډېر مضبوط جوړ کړی دی او دغه دی سټیشن دی په سټیشن ته لیدو دا سایکلو پارکینګ دی خو سایکل ډېر زیات خوښوي د سویزرلینډ خلک چې کوم هم دي سایکلو سره ډېر زیات تعلق ساتي او دې نه بعد دا ویو چې تاسو وګورئ که نه د کروړونو په ویو دی ډېر ښایسته دی ډېر یو ښایسته ځای دا ډېر یا او قاسم جان ډېره مننه الله دې اباد ساته ما سره ډېر وګرځېدو ما سره په دې مصروفیات وخت کې ما سره ارزې ته لاړو او دغه دی وګوره د یوکرین خلکو دپاره په سویس کې هر څه شته او زمونږ خلکو دپاره ډېر کمی دی د افغانستان خلکو دپاره لکه ډېر سپورټ کوي نه اورې او دې نه بعد به زه ځم خپل اټلي ته دا دی د سهارې 3 بجې پاڅېدلی یم او خپل ځای ته مې تګ دی نو زه خو خیر خاص کر چکر نه نو راغلی بیا ویم خو بیا ما خپل کوشش وکړم چې تاسو ته د سویزرلینډ څه ناڅه انفارمیشن درکړم نو ښه دې نه بعد دا دی د سویزرلینډ ایرپورټ انټرنیشنل د زورخ دا چیکینګ شروع شو بیګونو او دې نه بعد به بیا مزاز پردیسي او د سویس زورخ ایرپورټ کې ولاړ یم د انټرنیشنل او د سهارې ټایم دی 5 بجې او د کور نه راوتی یم 4:30 بجې تقریبا نیمه ګنټه یې واخیسته ایرپورټه پورې او اوس واپس روان یم خپل ښار ته اولډ بیا کوم چې مخامخ شاته ورته اوس ښکاري که نه 62 نمبر ګیټ ته مې خپل ځان ورسولو او واپسي ده خپل ملک ته اټلي ته یعنې او اولډ بیا فلایټ دی انشاءالله اولډ بیا ایرپورټ دی او یو خبره ده لکه زه خو خاص کر چکر د پرنوم راغلی خو بیا مې کوشش وکړو چې تاسو ته څه ځایونه وښیم سوس ډېر ښایسته دی ډېر مزیدار دی یو قدرتي الله ښایسته جوړ کړی دی خو ډېره زیاته ګراني ده پکې د حد نه زیاته د دې ځای خلکو دپاره به ټیک وي ډېر خلک وایي دلته مثلا تنخواګانې د دې ځای سیوا دي خو لکه هغه رنګې خرچیم دي نارملم چې ته څه ناڅه خورې یا څه اخلې نو ډېر غټې پیسې راځي بله د کور کریانې شوې سهولتونه یې ډېر زیات دي ډېر زیات دومره سهولتونه یې ورکړي دي چې لکه څنګه چې یو مور خپل ماشوم ساتي داسې سهولتونه دي خو لکه خرچې زیاتې دي ټکسونه زیات دي په هر یو شي باندې هر یو د کور چې څه تعلق ساتي تا باندې باقاعده بل راځي که ته د کور کرایي ورکوې باقاعده بل راځي نو په هر یو شي باندې دومره ټکس دی چې یو حساب سره وګورې که نه کمې تنخوا چې ډېره درکوي که نه واپس درنه وباسي او انشاءالله بس الله دې زموږ دا سفر په خیر کړي او زه به اخره کې دا ووایم قاسم جان ډېره ډېره مننه الله دې اباد ساته کلیواله دې خدمت ترې راله ډېر وکړو او دا سره ملاقات هم پکې وشو یو جهان مننه دومره د عزت راکولو او خوشحاله اوسئ آباد اوسئ الله دې خوشحاله ساته انشاءالله که جون او ساګان وفا کړې وه یو ځای به بیا ملاویږو بورډینګ هم وشو د خیره او دا جاز ته روان یم خو صرف یو خبره مې کوله چې زه اخوا نه م راتلم که نه د اټلي نه نو ډاکومنټ خو بالکل نه چیک کوي صرف ټیکټ بس خبره ختمه زه په دې حیران یم چې مونږ لکه د خپل ځای نه میلان ته م ځو که نه نو یا به د جاز پورې خبرې خامخا خپل ډاکومنټ چیک کوي لکه نارمل او جاز کې
ښه دا راغلم جهاز ته او به زه خپل سیټ ته به ځان رسوم او زما په خیال جهاز بیا چې کوم دی تش راته ښکاري دې خوا نه هم دومره تش به نه خیر خو لکه څومره چې غټ جهاز دی دومره ډک به نه نو دې ځل یې اخر کې راویشتې ما په سیټ هم کېناستم او انشاءالله که الله ته منظور وي یو نیمه ګنټه بعد په خپله سیټ کې یم انشاءالله. په جهاز کې سهار کوم ناشته چې دا هم ورکوي لکه مثلا ډېر سامان ورکو خو ما وانه اخیستو دا سهار وختي نور راښتی و او جهاز کې ډېر زیات تیز نور و او دا راورسېدم خپل ځای ته او دا لینډینګ کېدو والا دی او شکر دی په خیر خیرت به انشاءالله اوس لینډینګ هم وشي او ډېر یو ښایسته چکر و ډېر یو ښایسته مزه یې وکړه او دغه د لینډینګ وشو د خیره. بس دا زموږ لینډینګ او ښه په خیر او ښه په خوشحاله واپس راورسېدو. یو جهان مننه یو ځل بیا قاسم جان الله دې قاسم جان الله دې راته آباد ساته خوشحاله اوسې او د الله په امان د ویډیو کتو مننه.